أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. جزاكم الله خيرا. ډیره مننه. اوس به د افغانستان د اسلامي امارت محترم ویان او د فرهنګي چارو کمیسیون رئیس ذبیح الله مجاهد صاحب خپلې خبرې واورئ. محترم ذبیح الله مجاهد صاحب. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. وأيضا قال الله تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق الله العلي العظيم. لا هر څه نه مخکې محترمو ژورنالستانو د رسنیو استازو او ستاسو له لارې نه خپلو درنو او قدرمنو هیوادوالو او ورسره ټولو نړیوالو ته د زړه له کومې خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. وروسته له سلام نه تاسې موږ ټول شاهدان یو چې افغانستان په داسې یو مقطع کې قرار لري چې ویشو کولی له شل کلنې ډېرې درنې او پیچلې مبارزې څخه وروسته خپل هیواد یو ځل بیا آزاد او مستقل کړي او د اشغال ټغر له دې هیواد څخه ټول کړي. په همدې مناسبت خپل ټول ولس ته مبارکي وایم. دا ستر افتخار او ویاړ دا تنها د محدود شمیر کسانو نه بلکې زموږ د ټول ولس مشترک افتخار ده. تاسو موږ ټول پوهیږو چې افتخارات همیشه کم خلک ګټي ولې هغه خلک چې افتخار پې کوي او ویاړ یې بولي هغه د ټول ملت په پای تمامیږي او دا د ټول ملت یو د تاریخ برخه ګرځي. په همدې اساس ټول ملت ته مبارکي وایم او د ښه راتلونکي هیله کوم. ازادي او استقلال اخیستل د هر ملت مشروع حق ده. افغانانو هم د خپل مشروع حق څخه په استفاده وسو کولی. له اوږدې او درنې شل کلنې مبارزې او جهاد څخه وروسته دغه ازادي واخلي او خپل هیواد د اشغال او د اشغال له تتمو څخه پاک کړي. دا زموږ حق او ویاړو چې دا حق مو ترلاسه کړ. په مقابل کې د لوی الله جل جلاله څخه شکر ادا کوو چې دغسې یو لویه مقطع ته موږ ورسولو او خپل انعام یې زموږ په ولس باندې وکړه او دې ملت ته یې ازادي ورکړه. اسلامي امارت وروسته له دې چې هیواد آزاد سو د هیچا په مقابل کې د عقدې او دښمنۍ پالیسۍ نه لري. موږ تاسې ټول پوهیږو طبیعي خبر ده په افغانستان کې ډېر بحراني حالت او جګړه تېره سوه. په دې کې به ځینې خلکو اشتباهاتو او داسې کړنې کړې وي چې هغه د اشغالګرو په ګټه تمامېدې. خو کله چې موږ افغانستان ته راغلو غواړو چې افغانستان نور د جګړې میدان نه وي. نور دلته جګړه د نن نه هیڅ پای ته ورسېده. بناءً د علي قدر امیر المؤمنین د فرمان په اساس ټول هغو کسانو ته مقابل جهاد کې ولاړو عفو سوی. زموږ له خوا نه هم ټول عفو سوي دي او دغه عفو خاص د دې دپاره وسې موږ نه غواړو نور جګړه تکرار سي، جګړه دوام وکړي او د جګړې عوامل باقي پاتې سي. بناءً اسلامي امارت له هیچا سره دښمني نه لري. سر له نن نه
د ټولو اړخونو جهتونو سره دښمني پای ته رسېدلې ده. موږ نه غواړو په دښمني کې ژوند وکړو او طبیعي خبر ده چې هېڅ ملت هم خپل په مقابل کې دښمنان نه غواړي، نه داخلي او نه بهرني. بې له شکه چې موږ په داسې یو تاریخي مقطع کې قرار لرو چې سیاسي نظام به جوړیږي. د دې دپاره چې رسنۍ او زموږ هغه منتظر هیوادوال او نړیوال هغه لږ ډاډه واوسیږي په سیاسي جوړښت باندې او د سیاسي پروسیجر په تکمیل باندې زموږ د مشرانو لخوا نه جدي بحثونه روان دي او په نږدې راتلونکي کې به موږ د دې شاهدان واوسیږو چې سیاسي جوړښت منځته راسي او یو قوي اسلامي هر اړخیز او افغانانو ته د منلو وړ نظام ولرو ان شاء الله تعالی. لکه څرنګه چې کابل د اسلامي امارت د ځواکونو لاس ته ورغی، طبیعي خبر ده دلته ځینې مشکلات پېښ شول، د امنیتي ستونزې او یا اندېښنې. اگر که موږ په دغه لوی تحول کې تر اوسه پورې د کابل په ښار کې او د مجاهدینو د راداخلېدو نه وروسته کوم تلفات نه لرو، ځاني تلفات چاته نه دي اوښتي، ولې ځینې اشوبګرې کړۍ هغو د مقطع نه په استفادې ځینې ناهنجارۍ او سرخوږی جوړ کړ چې په هغه اساس باندې اسلامي امارت متوجه شو څو د ښار امنیت ټینګ کړي. زه ټولو هیوادوالو خصوصا د کابل ښاریانو ته اطمینان ورکوم چې نور به د دوی امنیت بشپړ خوندي وي، د دوی سر مال او عزت به خوندي شوی وي. زموږ ځواکونه د کابل ښار ټولو اطرافو ته رسېدلي دي او امنیت ټینګ شوی ده. انشاءالله هر ورځ به د بلې ورځې په نسبت امنیت ټینګېږي. په دې امنیت ټینګونو کې طبیعي خبر ده افغانستان کې خصوصا په کابل کې بهرني سفارتونه میشت دي او د مختلفو هیوادونو سفارتونه دلته اوسېږي. د هغو امنیت موږ ته ډېره حیاتي مهمه مسله ده. د دې په خاطر چې د هغو امنیت ټینګ سي موږ ځانګړي ځواکونه په کار اچولي دي چې ټوله هغه ساحه چې شنه ساحه ده یا سفارتونه پکې اوسېږي د هغو امنیت په فوق العاده ډول باندې تامین وي. بناء ټولو بهرنیو هیوادونو ته د هغو سفارتونو ته د استازو ته سیاسي نمایندګیو ته د ملګرو ملتونو مؤسساتو ته او نړیوالو عامه او بشري او خیریه مؤسساتو ټولو ته ډاډ ورکوو چې د دوی په وړاندې به هیڅوک هم هیڅ ډول اقدام نه کوي، هیڅ زیان به نه ورسیږي، امنیت به بشپړ خوندي وي. زموږ ځواکونه به د دوی د امنیت دپاره شپه او ورځ لاس په کار وي ان شاء الله تعالی. بې له شکه چې موږ نه غوښتل چې په کابل کې دغه تېرې سوې د لنډو ورځو ګډوډۍ دا رامنځته سي. موږ بناء د دې دپاره چې ښه وضاحت رامنځته سوی وي. اسلامي امارت وغوښتل چې کله ولایات تصفیه کېږي د کابل په دروازو کې زموږ مجاهدین او ځواکونه متوقف سي، وړاندې لاړ نه سي. ټولو ته امر سوی و چې حتی د کابل په هیڅ ولسوالۍ کې هم نظامي تحرکات ونه لري. د دې دپاره چې د انتقال پروسه په اسانۍ سره بې له دې نه چې تکلیف پېښ سي یا جګړه کابل ښار ته داخله سي او ګڼمېشت سیمه ده طبعا زیانباره سي، نو بې له دې نه باید موږ د باندې مسائل حل کړو او کابل ته په سوله ایزه ډول باندې زموږ هغه کسانو څوک چې راځي هغه را داخل سي او نظامي ځواکونه صرف د کابل د امنیت دپاره وي. خو متاسفانه باید ووایو چې تېرې ادارې بې کفایتي وکړه، تېرې ادارې ونه سو کولی چې په خپلو ژمنو باندې ودرېږي، وارخطایي پېښه شوه. له هغه له امله ټول امنیتي ځواکونه چې دلته په کابل کې مخکې له موږ نه امنیت ساتلی و په حوزو کې اوسېدل، په بېلابېلو وظیفو باندې مکلف و چې باید امنیت وساتي، هغو مخکې له وخته تېښته وکړه، مخکې له وخته خپل کارونه پرېښودل. دا د دې سبب سو چې ځینې اشوبګرې کړۍ او داسې کړۍ چې هغه د ګډوډي غوښتونکي وو، هغو د اسلامي امارت له نامه نه په استفاده باندې په ځینو ځایونو کې په لوټ مار باندې شروع وکړه، ځینو خلک ځورول پیل سول. موږ هم مجبور سو چې خپل ځواکونو ته د امنیت د تامین په خاطر امر ورکو چې ښار ته داخل سي. اگر که له دې نه مخکې موږ اعلامیه درلوده ویلې مو چې کابل ته ښار ته په مسلح شکل نه داخلېږو، ولې دا زموږ مجبوري سوه چې د کابل ښار د څو اشوبګرو ته پرې نه دو او دلته بانکونه دي، سفارتونه دي، د خلکو عزت ته، د خلکو کورنۍ دي، دوی ته باید نجات ورکو. موږ مجبور سو چې ځواکونه کابل ښار ته راننباسو. نو په همدې اساس د کابل ښاریان اوس باید ټول ډاډه واوسېږي چې د دوی امنیت بشپړ تامین شوی ده. بې له شکه چې موږ اورو او لیدل کېږي چې ځینې نړیوال د افغانستان له فعلي حالاتو نه کله کله اندېښنه ښیي. غواړو نړیوالو ته د امریکا د متحده ایالاتو په شمول ډاډ او اطمینان ورکړو چې د افغانستان له خاورې نه به هیچ چاته زیان او ضرر متوجه نه وي. همداسې د سیمې هیوادونو ته
همدارنګه خپل همسایه هیوادونو ټولو ته ډاډ ورکوو چې موږ اجازه نه ورکوو چې د افغانستان خاوره د ګاونډیو او یا د نورو ملکونو په ضد استعمال سي او یا د هغو په خلاف استعمال سي. په دې اړه غواړو چې ټول نړیوال مطمئن اوسیږي، ډاډه واوسیږي. اسلامي امارت خپلو ژمنو ته متعهد ده. خو یوه خبره باید هیره نه کړو، نړیوال هم کله چې موږ سره تعامل ته داخليږي موږ هیله کوو چې د بین المللي اصولو په چوکاټ کې د معروفو او پیژندل شوو سیاسي تعاملاتو له مخې نه زموږ سره خپل اړیکې تأمین کړي، خپل تشویشونه موږ ته اظهار کړي. موږ باید د دوی د تشویش په رفع کېدو کې خپله وروستۍ هڅه وکړو. خو دا پیښه نه سي چې خدای مکړه زموږ او نړیوالو ترمنځ تنش پیښ سي، سیاسي کړکېچ رامنځته سي او دوی زموږ د دیني اقدارو د دینی اصول او روایاتو په وړاندې باید ډیر درناوی ولري، ځکه افغانانو د دینی اصولو لپاره ډیر درنې قربانۍ ورکړي. حق لري په خپل هیواد کې د دین او شرعي اصولو په اساس قوانین رامنځته کړي، د هغو په اړه باندې د هغو په اساس پریکړې وکړي او د خپلو خلکو لپاره یو نظام ولري. دا د افغانانو حق ده. موږ تاسو شاهدانو د نړۍ مختلف هیوادونه د خپلو ارزښتونو په چوکاټ کې بېلابېل قوانین لري. په ټول نړۍ کې واحد قانون نشته. اروپایي هیوادونه ځانګړي قوانینو مقررات لري، امریکا متحده ایالات ځان ته قوانین لري، عربي هیوادونه ځانګړي قوانین لري. زموږ په همسایه په ګاونډ کې هم مختلف قوانین د موږ شاهدان یو. افغانان هم حق لري چې د خپلو ارزښتونو په دننه کې داسې قوانین رامنځته کړي چې هغه زموږ د خلکو په ګټه دي، زموږ د خلکو د عقیدې سره او د هغو د غوښتنو سره برابر دي او په دې باندې باید هیڅ نړیوال تشویش ونه لري او زموږ دغه درنو ارزښتونو ته باید دوی هم درناوی ولري. د ښځو موضوع یو مهمه موضوع ده. اسلامي امارت متعهد ده چې د ښځو حقوقو ته د شریعت په چوکاټ کې پابند واوسیږي. زموږ د خویندو مندو هغه حقوق چې الله جل جلاله په شریعت کې ورکړي دي او زموږ د ملت ارزښتونه ایجابوي هغه ټول ورکو. ښځه د ټولنې مهم عنصر او برخه ده. ښځې به د هیواد په بېلابېلو برخو کې فعالیت لري او په د چوکاټو د اصولو په دننه کې به کار کولی سي. په طبي، تعلیمي او مختلفو برخو کې اړتیا ورته لرو، د موږ ټولنې اړتیا حس کوي، دوی به زموږ سره حضور ولري او فعال فعالیت به وسي کولی. البته په دې اړه چې نړیوال اندېښنې لري او یا نور چاته اندېښنې پیدا کېږي، موږ ډاډ ورکوو چې د ښځو په وړاندې به هېڅ نوع تاوتریخوالی نه کېږي، هېڅ نوع تبعیض ته به اجازه نه ورکول کېږي. البته اسلامي اصول یو چوکاټ ده چې هغه باید زموږ سره نړیوال هم تسلیم کړي او زموږ هیوادوال هم مني. زموږ ښځې مسلمانې دي، هغوی غواړي چې خپل ژوند د اسلام او د شریعت په چوکاټ کې عیار کې هغسې ژوند تېر کړي. موږ امیدوار اوسو کله افغانستان له جګړې نه راوځي، موږ د اقتصادي زیربناو د بیرته جوړېدا او د جنګ له هغه ورانیو نه د بیرته راوتا په خاطر جدي اقتصادي ګامونه واخلو. له نړیوالو هیوادونو سره مخکې زموږ تعاملات په درناوي بناو. له ګڼو هیوادونو سره ما په دې باندې خبره کړې ده چې افغانستان ته اقتصادي منابع متوجه کړي او په افغانستان کې پانګونه وکړي، د افغانستان له اقتصاد سره مرسته وکړي، زموږ د هیواد په بیرته رغونه او آبادي کې موږ سره همکار اوسیږي. په همدې خاطر اسلامي امارت ټولو هیوادوالو ته ډاډ ورکوي چې انشاءالله موږ به وسو کولی په ډېر لنډ وخت کې او په لنډو کلونو کې خپل هیواد تغییر کو او مثبت تغییر د ټولو خلکو اقتصادي وضعیت به ښه کېږي. ځکه موږ یو شی حس کوو چې هر افغان د خپل شخصي ژوند ښه کول غواړي. کله چې دا احساس له افرادو نه راټولیږي په ټولنه کې بدلیږي، طبیعي خبره ده ټوله ټولنه به یو لوی تغییر، مثبت تغییر په اقتصادي برخه کې لري، په تجارتي برخه کې به لري. د دې لپاره هغه اساسي شرط چې امنیت ته هغه موږ خوندي کړی او انشاءالله نور متحدو چې امنیت ته راولو او یو جامع نظام به جوړوو او داسې حکومت به د خلکو خدمت کوي چې هغه متحد وي، هغه د خلکو خادم وي، په خلکو باندې مسلط نه وي، بلکې د خلکو د ګټو لپاره، د دنیا او آخرت د ښېګڼو لپاره کار وکړي انشاءالله. غواړو یو ځل بیا په پای کې د ټولو رسنیو ته اطمینان او ډاډ ورکړو. زموږ تعامل به د رسنیو سره د اصولو په چوکاټ کې وي، د رسنیزو اصولو په مبنا به بنا وي. موږ غواړو ټولې رسنۍ، خصوصي رسنۍ هغه آزادې واوسیږي، خپلواکې واوسیږي، خپل بې پرې نشراتو ته دوام ورکړي. او البته درې غوښتنې موږ له رسنیو لرو، هیله کوو چې دا د دوی د اصولو سره هم مخالفې نه وي او دوی هم موږ سره ومني. اول، په افغانستان کې اسلام مهم ارزښت ده. د اسلام د اصولو خلاف او د اسلامي ارزښتونو خلاف
نشرات په افغانستان کې کېدل دا به طبیعي خبره سره رسنۍ زموږ سره نه ومنسوي کی بناء د اسلامي ارزښتونو په چوکاټ کې دننه ټول ازادي رسنۍ لري، کولی شي آزاد راپورونه ورکړي، آزاد پروګرامونه جوړ کړي او آزاد خپرونې وکړي. همداراز بې پرېتوب د رسنیو یو مهم اصل ده. هیله کوو چې رسنۍ بې پرې واوسېږي، بې طرفه واوسېږي، په قضایاو کې بې پرې برخورد وکړي. موږ غواړو چې رسنۍ په موږ باندې سالم انتقاد ولري، څو راتلونکې اداره خپلو نواقصو ته متوجي سي، راتلونکې اداره خپلو نیمګړتیاو ته متوجي سي او وسې کولی د تاسې ځوانانو رسنیو په مټ خپل نواقص درک کړي او علاج یې وکړي څو ټولنې ته ښه خدمت رامنځته سي. نو په دې اساس د ټولو رسنیو هیله کوو چې رسنیز فعالیتونه بې طرفه او بې پرې وساتي او آزاد یې وساتي. همدارنګه یو ډیر مهم شی دا ده چې افغانستان خلکو ته خپل ملي ارزښتونه ډیر ارزښت لري او ډیر قیمت ورته لري. د ملي ارزښتونو دپاره ډېرې قربانۍ ورکړي. ملي ارزښتونه هغه څه دي چې موږ ملت سره یو ځای کړی او یو اتفاق باندې ژوند سره کولی شو. هېڅ چاته داسې د نشراتو اجازه نشته هغه د موږ د ملي ارزښتونو خلاف وي، لکه مثلا تعصباتو ته لمن وهل، قوم پرستیو ته لمن وهل، مذهبي اختلافات راپارول، سمتي اختلافات راپارول چې دا زموږ د ټولنې په ګټه نه ده. او الحمدلله وینم چې تاسې ټول ځوانان افغانان یاست، اکثریت افغانان دي. زموږ د هیواد ملي ګټې دا دي چې موږ په یو موټی افغانستان کې ژوند وکړو، په واحد افغانستان کې ژوند ولرو او له ټولو مختلفو جهتونو سره په مشترکه ژوند ولرو، ټول قومونه یو له بل سره ورونه غوندې ژوند ولري. په دې اساس د تاسې ټولو همکارۍ ته اړتیا لرو او موږ سره خپله همکاري وکړئ. په اخر کې له تاسې ټولو نه مننه کوم چې زموږ سره مو دلته په کنفرانس کې ګډون وکړه او سلامت اوسېږئ. رسنۍ به موږ ته رسنۍ هلته یادېږي، نومان اخیستل کېږي. زه تاسو ته ځواب وایم، یو شی تاسو ته ووایم چې زه به انشاءالله ستاسو په خدمت کې یم. په ډېرو ګڼو ورځو کې به کنفرانسونه لرو، تاسو ټول سوالونه به ځوابېږي. خو د اوس لپاره چون وخت کم ده ما ونه سو کوی په خپل وخت راورسېږم، ځکه په زه یو ډېر لرې ولایت کې وم او ډېر اوږد سفر مې درلود، ساعت 2 ساعته مخکې را رسېدلی یم. بناً ومې غوښتل چې تاسو انتظار ونه اوسېږئ، مقدماتي ناسته مو وکړه، وروسته به انشاءالله بیا سره کینو. آل سوالا میشه من جواب میتونم همه این شمالا میشه سوال میشه برادر. کېږي نور ته هم نوبت رسېږي. انګلیسي برخه ووایه، انګلیسي برخه. What assurances can you give to women and girls that their rights will be protected? موږ سره ترجمان شته، ترجمه کوي. زه ترجمه لیکم. کاته په زور پښتنه دا د ښځو حقوق په اړه مایک نزدیک ځه نه در کش کړی اوس کوي بس صحیح د ښځو حقوق په اړه پښتنه دا چې تاسو کوم ضمانت ورکوي چې ښځه به حق لري کار ته ولاړ شي او سبق ووایي او داسې نور حقوق کوم ضمانت شي. بلې د ښځو په وړاندې زموږ دریځ ما مخکې بیان کړ چې موږ به انشاءالله د شریعت په چوکاټ کې ښځو ته د کار او فعالیت اجازه ورکوو. ښځې د ټولنې مهم عنصر ده او موږ دې ته په درناوي ګورو. د ټولنې په ټولو هغه برخو کې چې موږ ټولنه اړتیا ورته لري ښځو به فعال حضور ولري، البته د شریعت چوکاټ په داخل. Women will be afforded all their rights, whether it is in work or other activities, because women are a key part of society, and we are guaranteeing all their rights within the limits of Islam. Mr. Mujahid, Ian Panel, ABC News from America. Can I ask you, what guarantees can you give to the Afghans who fought with the Americans, the interpreters? Because on the people is so we also have the right. Go on. What guarantees will you give to the Afghans who are now hiding at home, who want to leave the country, who the Americans will transport? They can't get to the airport. What guarantees? I'm sorry. One. This is very important. This is a man who's being held hostage by the Taliban. His name is Martin Frericks, and on
on behalf of his parents, they've asked me to ask you whether you will now commit to release him. وزیر افغان جواب بده جواب بده دوه پوښتنې دي. یو دا چې هغه خلکو ترجماني کړې ده امریکایانو سره یا نور کارونه کړي دي، هغوی د امنیت په باره څه ډاډ ورکولی شي؟ او دویمه پوښتنه دا ده هغه قراردادي چې ورک شوی ده په خوست کې، وایي هغې کورنۍ له طرفه دوی وایي چې تاسو به اوس دا پرېږدئ که به نه پرېږدئ. در این مورد میخواهیم که اطمینان بتون به تمام هموطنای ما که قابل تاسف است. ما از عوارض جانبی جنگ میدانیم و هیچ جنگی بدون از این شده نمیتونه، ولی 100% اطمینان میتونیم که هیچ حمله ما هم علیه مردم ملکی و علیه مردمی که در جنگ داخل نبودن قصدی نبودن. به اساس بعضی از مشکلاتی بوده که یا به اساس مشکلات تکنیکی رخ داده و یا به اساس مشکلات دیگری که باز هم قابل تاسف است و ما میخواهیم که آنها همین چیزی را با ما هم باید در گذر داشته باشند. پرسان دیگر جواد تیموری استاد جواد تیموری استاد جواد تیموری ببخشید آرامش تحفظ کنین. ببخشید مجاهد صاحب نن درېیمه ورځ ده چې کابل ښار ته طالبان داخل شوي دي. تقریبا 3 ورځې وشوې. تاسو مخکې یادونه وکړه چې هلته نه کوم مقاومت شته دی، نه کوم بل نظامي مرکز شته دی چې هغه د نه وي نیول شوی. مګر اوس هم که ښار ته وګورو د ښار فضا ډېره نظامي ده. په ښار کې ډېر نظامي کسان د وسلو سره تاویږي، خلکو ته یو تشویش یو ډول جوړ کړی دی. او دغه راز دولتي امکانات چې تقریبا بیت المال دی، بیت المال ګڼل کېږي، داسې په یو بل ډول استفاده کېږي، خلکو سره تشویش او اندېښنې دي په دې پړه باندې. ستاسو د خلکو د ښار نظامي بڼه بېرته تاسو پیږئ چې ښار کله سیاسي حالت کې تغییر شول، دلته یو ډیر لوی اشوب ته لار خلاص شوه او خلکو په غلا او په چورو په تالانو د خلکو په عزتوي لاس پورې کړ. د دې وضعیت د کنټرول لپاره موږ مجبور اوسو ډېر جدي چلند وکړو. اوسنی حالت د کم وخت لپاره ده، ډېر زر ښار بیرته عادي حالت ته راګرځي. زموږ ځواکونه فقط په اضطراري حالت کې دي چې وضعیت کنټرول کړي. هغه خلک چې بې ثباتي راپېښوي یا د خلکو په وړاندې درېږي، د خلکو زورونې ته لاس اچوي، د هغو کنټرول وکړو. د دې په خاطر موږ مجبور وضعیت نظامي وساتو د لنډو ورځو دپاره. بیرته به ښار عادي کېږي. ټولې حوزې فعالیت یې اوس شروع کړی ده او موږ بوخت یو په تدریج سره د ښار بېلابېلې برخې امنیت ته راګرځوو او ډاډه کوو. او د بیت المال د استعمال په اړه باندې هم زه تاسو ته ډاډ درکوم چې د اسلامي امارت مجاهدین هیڅ شی هم په غیر شرعي توګه باندې نه استعمالوي. البته که په موټرو کې ګرځېدا ده، اسلحه ګرځول دي او اوس که دا نه وي طبیعي خبره ده چې دا موږ تاسې امن چې کوم لرو یا ورته سترګې په لاره یو چې امنیت راسي، د دې موږ نه چکتنان کېږو. دا اړتیا او ضرورت ده. بل اسمت خاورین رجوع کجاس اسمت خاورین بسم الله الرحمن الرحیم. عبدالرقیب سائل له پژواک څخه. زما یوه لنډه پوښتنه دا ده چې له خلکو سره اندېښنې دي. د دفاعي او امنیتي ځواکونو برخلیک او د هر بیرغ تور سور شین چې د لا اله الا الله محمد رسول الله پروګرام الله اکبر او د افغانستان نمایندګي پکې کېږي، د هغو برخلیک څنګه کېږي او د ستاسو جنګ یا ستاسو راتګ د هغې چوکۍ لپاره نه دی چې تاسو نن پرې ناست یاست. څه موده مخکې مو مینه پال ووایه تاسو خپله مسؤلیت ومنه. آیا د مبارزه د جمهوریت رنګېدل دا د همدغه چوکۍ موقف لپاره و که نه؟ شکر. تاسو ته باید یادونه وکړم چې د افغانستان خاوره آزادول یو لوی ارزښت او لوی هدف و او خاوره آزادول هلته بشپړېدلی سوی چې اشغالګر او د هغو تتیمت دواړه باید ختم سوي وای. کله دلته موږ د اشغالګرو هغه لاسپوڅې په واک کې پرېښې وای، د اشغال موخې به په خپل ځای وي. موږ نشو کولی دلته اسلامي حکومت جوړ کړو او تاسیس یې کړو. د دې مخه نیول سوی وه. تاسې لیدل چې له موږ نه مخکې ادارې تر آخري ورځې پورې هم د جنګ خبرې کولې. مذاکرات جریان درلود. 18 میاشتې کېږي په قطر کې زموږ استازي ناست دي او قوي ټیم لرو. مګر تاسې ولیدل مکررا د هغو
د مذاکراتو د جریان سبوتاژ وسو، مکررا جنگ طلبي وسوه. 3 هفتې وړاندې په دې ښار کې تاسو د دې ښار د واکمن لخوا واورېدل چې د شپږو میاشتو لپاره د جنگ جدي جنگ اعلان کړی و. دا به تاسو نه وي کړی، رسنۍ هیله کوم چې حافظه یې قوي وي. نو د دې په خاطر چې موږ د وضعیت له جنګ وباسو، د هېواد شپږ میاشتې نور بیا هم د خپلو اولادونو یتیمتوب او د ځوانانو وژلو ته پاتې نسی، موږ مجبور څه جدي اقدام وکړو. دا د قدرت غوښتنې مبارزه نه وه، دا د اسلامي حاکمیت د جوړېدو مبارزه وه. او که موږ پوه شو چې ما سوا له موږ نه بل څوک اسلامي حکومت دلته جوړولی شو، موږ حاضر یو چې هغه دلته حاکمان کړو. په هر صورت اوس امید کېږي زموږ ملت او زموږ د مبارزینو، زموږ د مجاهدینو چې اسلامي حکومت به جوړېږي، هغه دا کسان چې نن سبا به یې تاسې وینئ. خو په هر صورت موږ غواړو چې داسې حکومت او نظام آینده کې جوړ شي چې ټول جهتونه پکې ځان وویني، ټول جهتونه پکې شامل وي او له بېلابېلو جهتونو سره تفاهم موږ ته ورسېږو. د جنګ دوام نه غواړو، د افغانستان سولې او ثبات ته لیواله یو. همدې خاطر مبارزه سوې ده. او هغه کړۍ چې هغه د بهرنیو په خدمت کې وي وژل سوي دي، هیله کوو د هغو د برخلیک په اړه ځکه پوښتنه مه کوئ چې هغوی پخپله ملامت وو. هغوی د افغانستان د خلکو په ضد موقف له دغه تربیونه نیولی وو، له دغه جنه به د جنګ خبرې کولې او د سولې خبرې. لکه راځئ چې نن تاسو ته وایم، له قوت سره هم راغلي یو، له جګړې سره هم راغلي یو. تاسو قوت هم لیدئ چې په 11 ورځو کې ټول افغانستان ونیو، ولې بیا هم موږ د تکبر خبره نه کوو، موږ د جنگ خبره نه کوو. مقابل جهت مو د عفو خبره کړې ده، له ټولو سره د نیک تعامل برخورد کوو. ښار کې مو مجاهدینو ته امر کړی چې د هېچا کور ته لاړ نه شي چې یا دولتي کارمند یا وسله ورسره ده یا موټر ورسره ده، څوک تهدید نه کړي. دا زموږ پیغام ده. هیله کوو چې دا پرتله تاسې وکړئ، بیا به د مخکې څوک دلته ناست و د هغه او زما ترمنځ توپیر اسانه شي. مننه. د بیرغ په اړه باندې راتلونکی نظام پرېکړه کوي، پرېږدي چې ټول شی موږ ونه وایو د خپل فکر نه. کله چې نظام جوړ شي هغوی کې به ټول ونډه لري، افغانان به بېلابېل دلایل لري د خپل موقف لپاره، هغوی ته به دا شی پرېږدي. په هر صورت اوسنی وضعیت خو نظامي ده، دا بېله موضوع ده. دا په ډېرو ځایونو کې ګورئ لام بیرغونه په خپل حال دي، ولې کله چې نظام جوړ شي هغوی په دې اړه تصمیم نیسي. BBC انګلیسي محمد محفوظ زبیدي. زبیدي صاحب سوال خو زیدي صاحب بله. بخښنه غواړم تاسې حق باندې طلبای روزنامه داره چی است؟ چی روزنامه داره؟ بله، اگر این سوال به اساس ایدئولوژی و مفکوره و یا عقیده و باور شوه تفاوتی وجود نداره، چون ملت ما 20 سال قبل مسلمان بود، امی بچه و اولادایشان است، آل هم امو مسلمان های هستند، امو باور و عقیده خود دارند. ولی به اساس پختگی، به اساس تجربه، به اساس بینش اگر محاسبه بکنیم بدون شک تفاوت‌های زیاد وجود داره. این به اساس است که انشالله گام‌های فعلی با گام‌های قبلی تفاوت مثبت خواهد داشت و این یک پروسه تکمیلی است که انشالله به وجود آمده. طبیعی است در این مورد قانون را بگذاریم به نظام آینده که نظام ساخته میشه، آنها تصمیم بگیرند که چه قوانین را تصویب میکنند و چه قسم قوانین را برای مملکت مصلحت میدانند. ما میخواهیم حکومت آینده ای مسئولیت داشته باشه که پاسخگوی تمام مردم ما باشه. از جناب ظاهر صاحب پختن ډیره زیاته مننه مجاهد صاحب، هغه سره د اسلام خوشحاله صاحب ولیدلې. زما پوښتنه دا ده چې تاسو اشاره په درلودله په خپلو خبرو کې، هغه دا ده چې تاسو ولې داسې یو نظام به جوړېږي راځي به تر اوسه کله چې رئیس جمهور غني کړی دی تاسو کابل باندې واکمن شوي یاستئ، افغانان د ملک رهبري نه لري، په یو بې سرنوشتۍ کې تر اوسه قرار شوی چې رهبري نشته. تاسو ولې په داسې یو نظام باندې کار کېږي چې هغې کې ټول خلک خپل خوا یې ویني؟ دا کار چېرته کېږي، چېرته روان ویل کېږي چې د قطر سیاسي رهبري هم کندهار ته رارسېدلې ده؟ دغه مسله څنګه ده؟ یو لنډه پوښتنه ځکه پوښتنې ویې دي، لنډه پوښتنه دا ده چې افغانستان کې د وسلو قاچاقبر ډېر زیات دي، د هرې برخې د وسلو سرحدونو ته هم څه پلان نیولی ویل کېږي چې وسلې به پاکستان ته روانې وي؟ یو شی تاسو ته وایم ظاهر صاحب چې نظام باندې کار روان دی، دا اوس زموږ مشرتابه په جدیت سره بوخته ده چې نظام جوړونې لپاره پروسه تکمیل کړي او نظام به جوړ شي. په دې باندې په جدیت سره کار روان، تاسو ته بیا اطمینان درکوم او کله چې منتظر پاتې شو تکمیل شي او بیا موږ اعلان واورو. یو موضوع
توم د اسلحو د قاچاق موضوع موږ اوس نه تاییدوو، موږ ټول سرحدات په لاس کې لرو، ډېر جدي کنټرول وجود لري، هېڅ چېرې څوک یو میل هم نشي د باندې ویستلی، موږ اطمینان ورکړو خپل ولس. البته خپلې اسلحې چې دلته وي په جنګ کې استعمالېدې هغه به په سالم ډول ټولېږي، ذخیره کېږي به، نور به انشاءالله په دې هېواد کې موږ د جنګ شاهدان نه یو. نو ټول تقریبا نږدې تماسونه جوړ دي، څوک نه دي پاتې. ډېر تاسې وینئ چې هغه کم کړی ځینې جوړ کې شته، هغو تماسونه روان دي، غواړو د خبرو د لارې مسله حل شي. حمیدالله حمیدي سپوږمۍ راډیو. حمیدالله حمیدي سپوږمۍ راډیو. بهرني د بهرني ژورنالستانو ته هڅه وکړي چې ډېر تماس که څه هم ملګرو بېلابېلې پوښتنې وکړي، زه به یوه تخنیکي پوښتنه وکړم، هغه دا چې فیسبوک ادارې نوی یو خبر خپور کړی یا یې داسې ویلي دي چې د طالبانو پر کړنو چې هغه ټولنیز عکسونه دي، مثلا عکسونه دي، ځینې ویډیوګانې دي، د هغوی د نشر لپاره اجازه نه ورکوي. نن سبا تاسو پوهېږئ چې فیسبوک ډېره کارول کېږي، فیسبوک رسنۍ او ډېره مهمه ده. تاسو د دې لپاره په راتلونکي کې څه پلان لرئ چې خبرې ورسره وکړئ؟ دا سوال خو باید د فیسبوک له ادارې سره چې د بیان د ازادۍ دعوت دوی کوي، او دلته خلک د بیان د ازادۍ په خاطر 20 کاله مړه سو، بمونه یې پرې وغورځول، نن دوی بیا دوی ته اجازه نه ورکوي چې زموږ تصویر خپور شي. خپله هر څه وکړه هغه ټول خپاره شول. دا پوښتنه باید د فیسبوک له ادارې وشي، د بیان ازادي ولې محدوده شوه، ولې خپل ارزښت له لاسه ورکړي، هغو نه باید پوښتنه وشي. سوال به نه بهرنیو رسنیو ته زیات وخت ورکړي. برای خدا، من جواد درویش هستم، خبرنگار تلویزیون تمدن. برخی از گزارش‌ها رسیده که در شمال از ولایت‌ها برخی از خانه‌هایشان بیرون برده شده. ما گزارش از هرات داریم که یک شاعر چند روز از هنوز وضعیتش معلوم نیست. شما این موضوع را چقدر تایید می‌کنید که امارت اسلامی یا اعضای گروه شما این شاعر را برده یا نه، و یا کسای دیگری به خاطر مظلوم‌سازی امارت؟ یک بحث دیگر که در نظام بعدی شما کسایی که امروز رفتن بیرون از افغانستان سیاسیون هستن، مثل کسایی که با امارت اسلامی جنگ میرن، مثل مارشال دوستون هست، مثل استاد کار هستن، یا کسای دیگه که در پاکستان هستن، اینا در قدرت و یا در نظام بعدی جای داشت خواهند داشت یا نه؟ باید در مورد سوال اولتان بگویم 3 روز شده که کابل تسخیر شده، ما در تمام ولایت به شمول کابل هیچ قضیه قتل نداریم، یعنی امنیت سرتاسری به کشور برگشته. اختطاف یک شاعر اگر اختطاف شده باشه ما جدی را پیگیری میکنیم، شاعر و استعدادهای ما را کسی حق نداره اختطاف بکنه، از این جدی جلوگیری میکنیم. و این حالت را باید شما فراموش نکنین که فعلی حالت وضعیت نظامی است، ما هم در حالت کنترل بیشتر هستیم. اگر کمی وقت بیشتر به ما داده شود ان شاء الله تمام وضعیت نرمال میشه، هیچ کسی اختطاف نخواهد دانست، کاملا اطمینان میدیم. ولی یک چیز متوجه باید باشیم که نسبت فعلی را با یک هفته قبل اگر شما مقایسه کنین بسیار تفاوت آمده که انسان‌ها جان خود از دست نمیتن، وضعیت خوب شده، بهتر شده. رئیس هر روز به نسبت دیگر ما به طرف امنیت زیادتر پیش میریم ان شاء الله. در مورد سرای مختلف که از کشور بیرون هستند ما نمیخوایم یکی از آنها بیرون باشند. این کشورشان است، افغانستان خانه مشترک ماست، ارزش‌های مشترک داریم، کشور مشترک، دین مشترک، ملت مشترک هستیم و با هم میخوایم که از مشترکات خود جمع شویم، با هم یک جا باشیم. با وجود از اینکه جنگ تیر شده، مشکلات تیر شده، ولی ما ایره که عفو قرار دادیم. به این معنی است که ما دیگر نمیخوایم با هیچ کسی هم دشمنی داشته باشیم و دشمنی را تعقیب هم نمیکنیم با کسی. Hi, my name is Nafi Akins. I'm the editor of the New York Times magazine. سوال ما همیشه است که امروز افغانستان اول کشور تولید تریاک است در دنیا، تریاک. و این کشور 40 سال است و برای شما مهم است که تنها حکومت که تونستی تریاک بند کردن حکومت طالبان بود سال 2000. اگر شما حالی قصد دارید دولت مؤاخذه بند کنید و بتونید این بند کنید بدون بند مددی؟ بله، ما کاملا اطمینان میتیم به هموطنهای خود با جهان که افغانستان دیگر مرکز تولید تریاک و خشخاش نخواهد باشه. ما در سال 2001 اگر شما یاد داشته باشین
کشت خشخاش را یا تریاک را در افغانستان به صفر رسانده بودیم. متاسفانه که کشور ما مورد اشغال قرار گرفت و پس زمینه سازی شد قصدا که کشت خشخاش عام شود و تجارتش هم به سویه حکومتی جریان داشت. از این به بعد انشاءالله افغانستان حاکمایی را نخواهد داشتند که تجارت خشخاش بکنن، قاچاق بکنن و ضد مردم خود باشند. ما امروز که وارد کابل شدیم یک جمع کثیر از هموطنان خود، جوانای خود دیدیم که متاسفانه آنها در بیخای دیوارها شیشته بودند، تریاک و یا پودر میکشیدند. این قابل تعصب بود. چیزی را که ما در کابل دیدم بسیار مرا رنج داد. همین چیز بود که جوانان به سرنوشت با یک آینده بسیار ناروشن مواجه بودند. متاسفانه از این به بعد انشاءالله افغانستان کشور کشتی خشخاش و یا جای تولید خشخاش نخواهد باشه، ولی این کمک‌های بین‌المللی نیاز داره. جهانیان باید با ما کمک بکنن که ما با زارعینی که کشتی خشخاش میکنن بدیلی داشته باشیم. اگر بدیل را ارائه بکنیم و بتانیم که موثر گامایی را برداریم، در سال‌های نزدیک انشالله پس کشتی خشخاش و تولید یا تجارت خشخاش صفر میشه انشالله. آریانا نیوز. بسیار تشکر آقای مجاهد. من سامه جایش هستم، خبرنگار آریانا نیوز. سوال من این است که مردم افغانستان منتظر چین و نظام باشند. آیا نظام امارات اسلامی یا نظام دیگری؟ شما جریان دیگر سیاسی را در حکومت ضعیف می‌سازید؟ آیا یک حکومت همشمول تشکیل می‌دهید؟ و سوال دومی است که مردم افغانستان، کارمندان ادارات دولتی، مردان و زنان می‌توانند به وظیفه بروند؟ چی وقت بروند؟ باید بگوییم که افغانستان انشاءالله یک حکومت قوی و اسلامی خواهد داشت. ایره که باز اسمش چی می باشه، مشخصاتش چی می باشه، بهتر است بگذاریم به سیاسون، چون آنها در این مورد جدی زیر بحث همین موضوع قرار دادن و بگذاریم وقت برشان بتیم و اطمینان میتیم که افغانستان دارای حکومت قوی و اسلامی خواهد باشه که با ارزش‌های ما شما، با منافع ما شما متحد باشه و خلاف مردم خود نباشه و انشاءالله در او حکومت افغان‌ها خود را خواهد دید. ما کوشش میکنیم، تلاش میکنیم تمام افراد را قناعت بدیم که در نظام آینده جمع شوند که با ما مخالفت‌های داشتند. در این مورد بحث هم جریان داره. انشاءالله منتظر میمانیم که فیصله‌های خوبی پیش بیاید. زودتر ادارات دولتی بیشتر فعال خواهد شد. تمام کارمندا خواهد آمدن به شمول اوناست انشاءالله بخشای مختلفی که برشان تعیین است یا قوانین اسلام و شریعت اجازه میده در اوجا فعال خواهد بودن. ما شما شاهد هستیم در بخش تبابت، در بخش تعلیم و تربیت، در بخش پلیس، در بخش سالندوالی، در بخشای مختلف جامعه خانم‌ها نیاز است، ضرورت جامعه است، برشان تنظیم خواهد شد. او الى كوسي رساني What happens to your relation with Al-Qaeda? Are you willing to give that up, or are you willing to give an assurance on that, number one? And number two, who will be the leader? One piece. It's a two-part question. So who will be the leader from the Taliban who can possibly be the face of Afghanistan now that in the absence of the leadership when President Ghani is not here? Thank you. یو د القاعده د اړیکو په باره ده چې تاسو تیار یاست سره اړیکې پرې کړئ او دومره پوښتنه ده چې اوس فلحال رهبریت موجود نه ده په افغانستان کې، نو د تاسو له طرف به څوک رهبر معرفي کړي؟ بله موږ باید ووایو چې د بهرنیو جنګیالیو په مورد یو شی باید مطمئن اوسي چې نړیوال هم او موږ هم چې افغانستان به د هیچ چا په خلاف نه استعمالېږي. موږ به اجازه نه ورکړو چې زموږ خاوره د بل چا په خلاف استعمال کړي او په دې مورد کې هر هغه څوک چې غواړي زموږ له خاورې نه استفاده وکړي د نورو ملکونو په ضد، موږ هغو ته دلته د فعالیت اجازه نه ورکوو، دلته به د استوګنې اجازه نه لري. دومره داسې نظام جوړېدونکی ده، رهبریت قائم ده، انشاءالله مشکلات به حل کېږي. امید کوو چې موږ څو ورځې صبر وکړو او زغم ولرو. اوسنی حالت د کنټرول حالت ده، موږ به ډېر زر نظام چښتنان انشاءالله د ښه بهتره نظام. The first question about foreign fighters. ترجمه اوس. The first question about foreign fighters is that we will not allow any foreigners who wish to harm or threaten
the security of other countries, any space in Afghanistan, and we have assured this. As for your second question, as for the government setup, we are still working on it, and hopefully we will reach the stage soon. Salam, can you please clear the information for us about the situation of women journalists and women working in the media? You say something, but it is not clear. Can they achieve like in the previous government like this or no? Can you please repeat the question? Can you please repeat the question? در مورد وضعیت خبرنگاران زن و اینکه زنان در رسانه‌ها آیا میتونن مثل سابق فعال باشن یا یک حجاب خاص یا یک مثلا میتونن فقط خبر بخونن یا میتونن یک برنامه خاص اجرا کنن؟ شما گفتین اما این مشخص نبوده. در این مورد بگذاریم که نظام آینده و حکومت آینده پاسخگو باشه. ما میخوایم قوانینی طرح شود که برای تمام قشر جوان ما فعالیت ها باشه، ولی در چارچوب شریعت اسلامی. این یک کلیه گفتیم به خاطر که ما فعلا در وضعیتی قرار نداریم که تمام قوانین را ما تشریح بکنیم. بگذاریم نظام ساخته شود، قوانین ساخته شود، قانون با سر ما و شما حاکمیت میکنه، ما شما مراعات قوانین نمیکنیم ان شاء الله. سوال وکړئ تاسو. جواب جوابي العربيه. څو رسنۍ جواب صاحب تاسو څو رسنۍ مخکې جواب تعداد څو؟ سلام مرز احترام، من جواد جوادی هستم، شبکه عربی. مولوی صاحب شما گفتین که حکومت قوی و اسلامی زیر بحث است و الان بحث بین سیاسیون جدی جریان داره. بحث با کدام اطراف دقیقاً جریان داره؟ آیا شما با شورای هماهنگی که متشکل از دکتر صاحب عبدالله و حکمتیار، آقای حکمتیار و کرزی صاحب از شما درشان در ارتباط هستید؟ یک سوال و سوال دوم این که رهبر تحریک طالبان جناب آقای هبت الله اخوندزاده به کابل میآیند و کی خواهد آمد؟ در این مورد باید بگوییم که به زودی ما شاهد از این خواهد باشیم که نظام داشته باشیم و حکومت تأسیس خواهد شد و ما تلاش میکنیم با تمام جهت‌ها تماس قائم شود. با اکثریتشان تماس قائم شده، با دکتر صاحب عبدالله با دیگران ما در تلاش داریم شویم، حال هم تماس ها را داریم، کوشش میکنیم که هم افغان‌ها جمع شوند. ما نمیخوایم هیچ رهبر افغانستان، هیچ کسی که در اینجا برای مردم خود یک اراده خدمت داره و یا در مردم خود جای و جایگاه داره، آنها نادیده گرفته شوند. تشکر که از این فرصت براتون تشریح کردم تا بتانیم نظام آینده ساخته شود و همه خود را خواهد دید. و یکی رهبر ما چی وقت می به افغانستان ان شاء الله به کابل ان شاء الله به زودی این فیصله خواهد شد و تلاش می‌ورزیم که نظام ساخته شود، همه مسائل ان شاء الله حل شود. یک ضرب الاجل است برای نظام آینده یا چقدر وقت نظام؟ طبعا کمی باید ما منتظر بمانیم، چون وضعیت اضطراری و نو از حالت جنگ میبره. کوشش میکنیم که جهات هم قناعت داشته باشند و ما هم نظام سالم داشته باشیم. نیاز به وقت است. سید محمد امین عالمی، پریس تیوی. بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر مجلس صاحب. یکی از مسائل اساسی در امر حکومتداری رو که می‌دانید برقراری روابط مستحکم و خوب با کشورهای همسایه هر کشوری هست. برنامه مشخص شما برای گسترش روابط منطقه‌ای و پس از آن در گام گسترش روابط با همسایگان و پس از آن گسترش روابط منطقه‌ای چیست؟ ما پیشتر گفتیم که افغانستان میخواد به خاطر ارتقای اقتصادی روابط حسن با همه کشورها داشته باشه. از این خاطر که ما کشور خود را آباد بسازیم، از این بحران بیرون شویم، نیاز به تعامل و تعلقات خوب با کشورهای همسایه و کشورهای دور نزدیک داریم. باز خاطر ما تلاش داریم که تماس ما و روابط ما با کشورهای همسایه طبق اصول
دیپلماتیک جهانی و همچنان اصول همجواری و در احترام متقابل باشه. تشکر از اینکه شما همه آمدین و اینجا تشریف آوردین. وقت ما بسیار کم است، ختم میکنیم. سلامت باشید.